أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون سورة نحل هغه شروع پاغی کی دلائل عقلیہ هغه ذکر کېدل و دلائل هغه ذکر شیو نن سبق کی اتم نمبر دلیل هغه ذکر کیږي هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب خاص اللہ تعالی داسی ذات تے چراوری دبر طرفنا ما نبا لکم تاسو دپارا منه باز داغینا شراب انسکلی دامنی تبعیز راوڑو یعنی ستاسو دپارا داو بچی پدی کے بازی دسکلو دپارا استعمالی گی ذکر طولی بخو دسکلو دپارا نہیں بازی داو دست دپارے بازی دا غسل دپارے بازی دا سرپ پارے بازی دا سرپ پارے نو پدې کې دا من تبعیض راوړو چې بعضې د سکلو دپاره دي خو دا بعضې د نورو څیزونو د استعمال لپاره هم دي او دا مې ویلو چې مخکې درس کې چې د باران اوبه په یو صفاو لوښي کې سړی جمع کړي او بیا سړی دا وڅکي دا د مرض دپاره شفا ګرځي او دغه شانتې اوبه د زمزم او ګبین دا درې واړه څیزونه دا د انسان دپاره هغه د شفا علاج ګرځي ومنه شجر دا منه کې دا من دا د سره سبب دی په سبب د دې اوبو شجر چې هغه څه دي د شجر معنی د بوټي دي چې پیدا کوونکي دي دغه بوټو لره فیه تسیمون چې په هغې کې تاسو څاروی څارو لره نو د دې اوبو په وجه باندې بوټي راخیږي او په هغه بوټو کې تاسو څاروي خپل څروئ نو ونې په دې کې هم مراد شوې او هغه بوټي چې هغه په ځمکه باندې راخیږي یا په ځمکه باندې خورېږي نو دغه دې هم څه دي هغه مراد دي نو ځکه شجر معنی علما ذکر کوي چې دلته مراد هغه بوټي دي ينبت لكم به الزرع والزيتون راټو کوي تاسو لرا فيه ينبت لكم به الزرع راټو کوي تاسو لرا باغی سره الزرع فصل اے دغه اوبو بوجه باندې تاسو له ساکیږي دغه اوبو د باران بوجه تاسو فصلونه راخېدي والزيتون او خونان نو خونان چې دي د دې علما هم فواید ذکر کړي دي چې په هغې کې وایي دا زیتون چې کم سړی دا به د انګولې کې اچې او دا استعمالی نو بعضې کسان خلک هغه ذکر کوي چې یو سړی په انګولې کې سالن کې دا ځان ته غوړي اچوي خو بل طرف ته دی دا نه کوي چې داسې کار کوي چې د هغې په وجه د نه خوله خارجېږي خوله ترې وځي لیکن دروند کار کوي چې هغه خوله او دا دې څه کېږي لرې کېږي نو دغه غوړي وایي دا بیا په دې رګونو کې جام کېږي او چې د دې په مقابله کې سړی ځان ته په انګولې کې د زیتون تیل اچوي نو دا د ده لپاره د دې غوړو په مقابله کې کار کوي او دا استعمالول هم په کار د غوره طریقه ده والاعناب او کجوري والنخیل یعنی کجوري او دا کجوري چې دي دا یو ډېر قوت پکې هم دی نرمي هم دي او ګرمي هم دي د امریکای یو ډاکټر هغه وی الله جل شانه دی
یو داسې حکیم ذات یو لوی طبیب هغه را لېږلی دی امت ته چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی وی په دې امت باندې په کال کې یو پیره ده یو میاشت روژه فرض کړې ده چې کله دا انسانان روژه ونیسي د دې انسانانو دا وجود دا هغه برابریږي بیا هغه ذکر کړی دي چې تاسو دا روژه ماتوئ نو په کجوره باندې ماتوئ نو په کجوره کې یو ګرموالی دی یو پکې قوت دی او یو دا ګرمه ده نو چې کله دا میدی ته لاړ شي نو د دې میدی په وجه باندې انسان ته قوت او طاقت ملاویږي 11 میاشتې د هر چا میده خرابې بیماری بس الله دا یو میاشت راولېږله په دې کې دا میدی څه شي دا بیا ورو برابریږي او چې د چا شکر او دای نو دغه شکر په وجه باندې بیا دا شکر کمیږي زموږ یو استاد شیخ الحدیث ضیاء الحق صاحب هغه وی چې کله په عام ورځو کې ټیسټ وکم زما شکر 200 300 درسي او چې په روزه کې ټیسټ وکم کله 170 کله 125 ورسي کله 130 ورسي ولې وی دا د روزي سره برکت ده نو په کجوره کې ګرمواله هم ده او قوت پکې هم ده او عظمه پکې هم ده والاعناب او دغه شان دي انګور پدې کې هم ډېر صفاتونه دي یو پکې دا صفات علماو ذکر کړی دی چې کومه زنانه بیمار وي د ماشوم او دا انګور ډېر استعمالي کور نو دې زنانه ته به وینه هغه ډېره حاصلېږي د وینې کموالی به نه راځي او په دغه د بچي د پیدایش په وخت کې به دې زنانه ته هغه د وینې ضرورت نه پیښیږي او که دغه وخت نه نو بیا پکار دی چې دوی دا وس کې چې کله دا انګور دا کور وچ شي نو بیا ورته باندې وس کې وای چې دا به اوبو کې اچي او دا استعمالي دی افغانستان طرف ته سره لاړ شي هلته به د بوتلو د شیشو کې دغه وس کې اچولي اوبه یې پکې اچولي د هغې شربت جوړی او خلکو له ورکوي نو دا د صحت دپاره هم څه دي دا ډېرې غوره دي ومن کل ثمرات او د هر قسمه میوونه تفسیر مدارک ذکر کړي دي چې دلته خو دا میوې چې دي دا خو مجازن دي خو بلکې حقیقت او ټولې میوې چې دي دا په جنت کې موجودي او په جنت کې به انسان ته ورکولی کېږي الله دې زموږ ستاسو نصیب ان فی ذلک یقینا په دې کې دلیل توحید دی لقوم هغه قوم لرا یتفکرون چې فکر کوي نو په دې کې هغه باریک دقیق چې فکر پکې پکار دی الله اوبه راوړی د دغه اوبو په وجه باندې څه څکلي او په هغې کې څه بوټي دي په هغه فصل پکې راخېږي دغه شانتې زرغونی پکې کېږي نو په دې کې دقیق نظر پکار دی نو ځکه لقوم یتفکرون سوچ فکر وز نه هم دلیل ذکر کوي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر او تابع کړي دي په حکم خپل تاسو د پاره شپه او ورځ نور او سپوږمۍ او ستوري تابع کړي دي تابع کړي شوي د حکم داغه چې وس الله جل شانه د انسان د پاره شپه او ورځ کوڅ ویلې الګه دا شپه او ورځ حکومت ته حواله کړي چې تاسو به زی بس تاسو خوغه د شپه پیراولې او ورځ پیراولې نو بیا خو داغو په لاس کې واګي وي نو بیا خو داغو خوغه ده هغه خو په ژوندونې باندې وجني لا واقعا پرون دی رشي او بل ول سمرا د افسوس واقعا ده هر سړی هغه غمجن کړلې هغه به غمجن دی د هر سړی په لګي درد او غم دی چې د یو کور 14 کسان هغه په سین باندې زی او هغه مرګ هغه باندې راځي د سړی په کور کې یو غم راشي یو سړی د سړی نه لاړ شي سړی ته څومره درد محسوسیږي او چې بیا د کور 1413 خاندانونه لاړ شي داغو په میندو داغوی په خاندان به څه تېرېږي خو زموږ دعا ده الله دې د هغوی په زړونو باندې پټۍ ولګوي او چې کم هغه د دنیا نه رحلت شوی دی الله دې هغوی ته په جنت کې اعلی مقام ورکړي او الله دې د هغې کامل مغفرت وکړي سره د نورو په پات شوونه
نو دغه خبره کوله چې الله شپه راولي انسان ټوله ورځ هغه لګیایي بس خوځي را خوځي ګرځي را ګرځي د رزق په تلاش کې الله شپه راوسته وي په دې کې آرام وکړه چې سوچ فکر او بدن وجود دا څه دي دا په آرام شي یو سړی ټوله ورځ ودی او د شپې یو غنټه خوب وکړي 2 غنټې خوب وکړي دا ټوله شپه دا ټوله ورځ خوب دغه 2 غنټو د شپې ته نه رسي ځکه اصل دا شپه الله پیدا کړی د خوب دپاره ده د انسان ذهن سوچ فکر دا بیسګي برابرېږي او دریم نور او سپومۍ چې وسې دا نور د حکومت تاواله کړی وي چې هلکه ستا د خوښۍ بس په دې ټیمې سهار چې مونځ کېږي راخېجوئ چې دا خلک سوځي سم او دومره ښکته کوي دومره چوت کا نو بیا به داسې چلو یا هلکه اوس منګه دا شمسي هر شي دا دغه لګولي شیشې چې هلکه دا دوده بند کا دا شیشې دو لګولي نور کمزور پوخا به د زنانه او دا خو پوخا ډېر دغه ویله که نور ته دا اوبه مک دی دا نور پې کمزوره کېږي دا کېږي او اوس پې څومره سولرې او څومره څیزونه لګېدلي دا د الله نظام دی د خپل بني آدم او د انسان دپاره الله پاک وایي چې انسان پیدایش د عبادت دپاره دی او څومره مخلوقات څومره اشیاء په دنیا کې وجود ته راوستي دي دا ټول د انسان دپاره دي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا هر څه مې د انسان دپاره پیدا کړي او یا جمع دی اور سړی نور ته راوتی دی څوک په دړو ناستي څوک په یو ځای ناستي څوک بل ځای هلکه بس موږ پرده کوو دس راوړو نور شتی نه نو بیا بسې چلو خو دا د الله پاک یو خصوصي نعمت دی او احسان دی په موږ باندې چې موږ له نور سپومۍ شپه ورځ راوستي ټیکس پې نشته چې بس حکومت پې لږه ټیکس پې لګوم چا دومره ګنټې خوب وکړو دومره ټیکس به ورکوي څوک دومره ساعت کېناستو بس دومره ټیکس به ورکوي خو د الله نظام دی بس الله جل شانه پیدا کړی دی او انسان پې او پنځم والنجوم مسخرات بامری او ستوري تابع کړی شوي دي د حکم داغه دا نور انواع ذکر کړل په پیل سره او دا ستوري دای مبتدا خبر جمله اسمیه ذکر کړه ځکه د شپې د ورځې او د نور د سپومۍ دا هر څه سری دا ظاهر دی هر انسان ته بدلېږي چې نور راخېږي چې چل گئی د شپې سپومۍ راخېږي شپه راځي ورځ راځي خو د ستوري دا خبره دا پوښیده وه نو ځکه جمله اسمیه دې دپاره راوړه ان فی ذلک یقینا پدې کې دلایل دي لآیات لقوم یعقلون هغه قوم لره چې هغه د عقل نه کار اخلي نو پدې کې لآیات راوړو ځکه چې د دې هغه انواع بدللی نو د انواع د بدل د وجنا دای ذکر کړل لآیات ذکر کو مخی لآیات وس لآیاتن زکا انواع بدل شول دا انواع با بدلی دوی باندی دلتراول دا وس بل دلیل لسم ذکر گئی وما زرع لکم بالارض مختلفا الوانو خلق شرعا اللہ دا پیدا کرل او خواره کرل بدیز مکا او دا مختلفا ولا حال مفعول به راوړو چې په دې کې قسم خلق سلور قسمه حیوانات نباتات جمادات انسانان بیا په دې سلور انواع کې هر شی له جدا رنگ ورکړی دی د انسان جدا رنگ دی یو انسان د بل انسان نه مختلف دی د یو انسان سترګې یو شان د بل شان د یو مخ یو شان د بل مخ بل شان لاسونه یو شان دي د بل شان دي دا مختلف الله پیدا کړی دي الوانه رنگونه داغه لکه سورہ فاطر کې 20 آیات کې الله پاک دغه خبره ذکر کړی دا چې د رنگونو په اړه کې 20 سپاره کې الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها چې رنگ پرنګ دي د هر څه رنگونه هر څه جدا دي دا شانتی دا غرونه چې دا ټوټي دي سبګ سپینې دي سسر دي ستور دي دا غیر رنگونه جدا دي سبګ وغرابي بسود او صداغ تور کارغه په شانتی دي نو دا هر سیز هغه انواع دغه شانتی د سارو دغه شانتی نور نو دا ټول د دې دا انواع هر څه دا مختلف دي جبل د انسان یو شانتی جبل بل شانتی د یو شانتی سترګې د بل شانتی سترګې د یو شانتی आवाज کدا आवाजونو کې تبدیلی نه وي یو سړی بستر کو باندې نابینه دی نو د خلک څنګه پیژندل چې کله نابینه سړی دا یو
نخا چې هغه د یو سړی یو بیرغه وږي بس هغه پیژني چې کله ورته سړی دوباره وږي نو چې ډېر وخت پس یې بس الګ وي لک صبر او چې دې سو سره لک کله کله دغه کېږي بس الګ وي پلان کوي کنه کله کله د لاسونو پیژن لاسونو سره ملاو کی هغه چې د لاس ونسي بس الګ وي پلان کوي کنه نو دا الله جل شانو کو ټول یو شان دي کړه نو بیا به دا فرق څنګه راتلو دا جداواله به څنګه راتلو خو الله جل شانو د هر انسان مختلف هغه انواع او رنگونه ان فی ذلک یقینا بدی کېشته دلیل هغه قوم لرا چې هغه نصیحت قبلوي نو بدی کې هغه سوچ فکر د دومره دغه نو یو عام دلیل ذکر کو چې بس صرف نصیحت قبلول پکار دي وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها الله تعالی داسې ذات ته چې تابع کړی دي دریاب د حکم خپل د پاره د چې خوري داغینا غوخي تازه او او باسه داغینا کالی چې اغوندې هغه او اینه کیشته جشلون کی باغې کې ولتبدغوا من فضله د پاره د طرف کې فضل داغه د پاره د دې شکر وکي دا بل دلیل ذکر کوي د وسه پوری د وجه هغه دلایل ذکر کړل منافع ذکر کړل وز د دریاب هغه منافع ذکر کوي چې الله داسې ذات ته چې تاسو د پاره په دریاب کې هم پیدشته لتاكلوا منه لحما کدا دریاب داسې وي چې د بجلی لاس ته ودا کته کوله او د بجلی په شانتی نیولې نو چا به بدی کې سکار کړو نه الله وای دا داسې چې ما تاسو د پاره تابع کړی دی تاسو په خدمت کې دا لګول دي چې تاسو دا غینه وخت تازه خورئ وتستخرجوا منه حليه تلبسونها او راو باسي سین طابق د طلب د بار دی په طلب دراو باسلو داغینا یعنی پاغي باندې هغه جورزه هغه ویختا لاندې ځان رسول چې داغینا تاسو هغه کالی او هغه سکوي هغه راو باسي په دې آیت کې تفصیل ان شاء الله به سبا وایو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك Jadi